أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم. درود شریف وایي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت دا سلسله مونږ شروع کړې و او تیر شي څومره خطبې شوې دي په هغه کې مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان او د قرنګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش نه مخکې چې څه تاریخي واقعات مختصرا چې دینو دا ذکر کړو. نننی خطبه کې مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت نواله د پیدایش نواله تر دا څلويختو کالو پورې هغه ژوندۍ د هغه به سم مختصر شان واقعات بوایو مشهور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش چې ده دا عام الفیل ورتوي په 13 خطبه کې موږ د دې تذکرہ کړې و. ابرهه په نوم یو یمن یو سړیو هغه په خانه کعبه باندې حمله کړې و، خو په هغه کې هغه بیا ناکام شو. الله تعالی د مرغانو په ذریعہ باندې هغه تباہ کړو. نو هغه ټیم کې عربو کې داسې د کلندر او د جنتري د حساب کتاب نو چې څه مشهور واقعه به وشو نو هغه باغی بنیاد وګرځاو او دا غي نه بعد به چې څه واقعیت کېدل نو دا غي نه بعد به حسابول. نو دا غرنګي د واقع فیل دا یو ډیر لوی واقع شو نو دا غي نه بیا عربو حساب کاو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریبا د واقع فیل نه 50 ورځې بعد شیرینو پیدا شوی. دا خبره مونږ مخکې کړې و چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کېدو نو دا غي والد محترم حضرت عبد الله هغه د پیدایش نه مخکې وفات شو او دا غي دلیل قران کریم نه داده چې الله تعالی فرمای الم یجدک یتیما فآوا، مونږ ته یتیم بیا مونږ بیا تعالی زې درک. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا شو. اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله پیدا شوی دی؟ د تاریخ چې کوم محققین دی هغه په دې کې اختلاف دی. سو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اتم ربیع الاول باندې پیدا شوی دی، څوک نه هم یادي، خو مشهور قول ابن اسحاق هم دا ذکر کړی دی او د ابن ابي شيبه کې د حضرت عبد الله ابن عباس او د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه هم روایت شته چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش چې دینو دا د پیر په ورځ باندې په 12 ربیع الاول باندې شوی دی او عیسوی لحاظ سره تقریبا 20 اپریل یا 23 اپریل راځي چې کوم اختلاف سره او 571 یا 570 چې دا کم کال دی د قرن مورخینو چې کوم حساب کتاب کړی دی نو هغه دغه اختلاف سره مشهور اقوال پکې دغه دي. دلته یو اهمه مسله دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغی واقع چې دا یو ډیره زیاته لویه اهم ورځ د عالم اسلام د پاره او د ټول انسانیت د پاره د الله تعالی د رحمت هغه تکمیل کېده چې کوم د نبوت په شکل کې د دینه مخکې انبیاء کرامو سلسله چې دا سراسر رحمت ده دا راتله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د رحمت تکمیل وشه. نو یقینا چې دا ورځ خو ډیره زیاته لوی عظیم ورځ ده. خو اوس په دې کې دا مسله ده چې آیا موږ به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش په دې ورځ باندې خوشحالي کوو کنه وکړو او که کوو خوشحالي نو د هغه طریقه به صحیح. نو زما د خیال مطابق
مسلمانانو کې به یو هم داسې نه چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش باندې خپي څوک به داسې چې هغه به د نبی علیہ السلام په پیدایش باندې خپي نه به داسې او بیا کچرته د تاریخ تعین خو حتمی تور باندې نه دی شوی خو کچرته دام بالفرض وکړل شي چې په 12 ربیع الاول باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش شوی دی نو په دغه ورځ باندې یقینا چې د زړونو ته به یو مسلمان چې څوک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه ساتي زړونو ته به یو راحت په دغه ورځ باندې ضرور محسوسي خو بیا دا خوشحالي به کول څنګه غواړي آیا کول پکار دي کنه دي کول پکار او سالانه کول پکار دي کنه بل څه انداز ور اختیارول پکار دي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د غرنګ د صحابه او د تابعینو د هغې نه مونږ ته دا نه ثابتېږي چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سالانه یوم میلاد مناو کړي یوم میلاد دا چې کم دا هپی برث ډے ورته مونږ وایو خلک د خپل ماشومان او وسنن سبای خلک یو بل مناوي دا شی چې دینو دا خو په شریعت کې د دې د مناولو هیڅ مونږ سره دلیل نشته خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص کر کچرتا صحابه کرامو نه دا عمل ثابت وي نو بیا به دا خبره هم حتمی و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم ورځ باندې پیدا شو نو دا موجوده چې کوم هپی برث ډے مناويږي یا دا یوم پیدایش باندې دا سالانه چې کوم خوشحالي مناويږي دا خو چې دنو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د قرنګي د صحابه کرامو نه تابعین نه مونږ ته داسې ټوس دلیل نشته دا بیا ډېر روسته د خلکو ایجاد دی هغه د انګريزانو یا د داسې خلکو یا بعضی خلک شیعاګان یادي چې هغه د دې ایجاد کړه دی او دا میلاد شیدنو دا مناوي د دې لپاره جشن او د قرنګي بیا شمی ولګي او د قرنګي خوراکونه په دغه ورځ باندې تقسیم کی دا یو طریقه جوړه کړې ده د اسلامي طریقه نه ده دا یوازې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا چې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش د ورځ د مناولو خلاف یا زمون نعوذ بالله د نبی علیہ السلام سره مینه نشته دا د هر چا دا چې خلک خپل د زوی مناوي او خپل مناوي او دا یوم پاکستان او یوم پلان کې دا ټول څه دي دا ټول د قصص کې راځي خو چون کې د نور سيزون د څوک دین نه وای او د میلاد چې کوم شریف دی د دې چې دا کوم جشن مناويږي دا بیا خلک په دین کې شمار د دې د وجنه د دې باندې لګ رد کیږي د علما کرامو د طرف اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه سوا مسلم شریف صحیح حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د پیر او د جمعرات پر ورځ باندې روزه نیوله د جمعرات پر ورځ د روزې سبب ته پوسو کړی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دې ورځ باندې عملونه چې دنو د الله تعالی یعنی اسمان ته اوچتي او زه دا غواړم چې زما عمل په داسې حال کې اوچت کړی شي د دنیا نه چې زه سم روزه دا درم جمعرات پر ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم روزه نیوله دا غیر ریزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غرنګ د پیر د ورځ چې کله ته پوسو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل په دې ورځ باندې زه سم پیدا شوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او په دې ورځ باندې نبی علیہ السلام دا مو فرمایل چې په ما باندې وحی راغلی ده د قران کریم چې کوم اولنۍ وحی په غار حرا کې راغلی او هغه د پیر ورځ نو د دې وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خپل د ورځ د پیدایش هفتوار تقریبا هر هفته چې دینو دا غي طریق مناوله لکه یادګرن یو د شکر په طریقه باندې مناوله خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه به سوا دا روزنی ولي نو کوز بالفرض او تقدیر داسې معین تاریخ یو سړی وای چې رز پلان کوي ورځ ده نو دغه ورځ باندې به انسان سکی پکار دی چې بیا روزه ونیول شي په دغه ورځ باندې بیا د نور څه څومره فنکشنز دي یا دا روټي تقسیمول او یا چراغا کول دا طریقه چې دنو دا تقریبا دا ټیک نه دي ها کبه یسو ډیر مینه محبت خو د ټول شته ان شاء الله تعالی نو دا غي د مناولو صحیح طریقه هغه د چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دا نو پکار دی چې هر انسان په هغه سنت باندې بیا عمل وکړي او په هر پیر پورز باندې روزه ونیسي دا دین علاوه چې د څومره طریقې دین دا بیا ټیک نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش چې دنو دا صبح صادق سار وختي شوی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لا پیدا شوی نو چې حضرت امینی بیبي او خوب ولید هغه چې ما ته داسې خوب کې سوکراله او ما ته ویله چې ستاده بچی چې د ته د محمد نوم کېده او دا چې دنو دا به د ټولي دنیا سردار جوړي دا حضرت امینی بیبي دا خوب لیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله پیدا شو هغه هم دا خوب لیدل او نیکه بابا هم ورله محمد نوم کې خوده خلکو ته تاسو وکړه چې تا خو خپل د خاندان نه د صحت کرنوم کې خوده لکه په خپل د عبدالمطلب صاحب نوم سو مونږه مخکې دغه کې ویلو شیبه د غرنګي د ابو طالب صاحب نوم سو عبد مناف
دغه رنګ د نبی علی السلام د نور د پلار نوم عبد الله او د یو تر حارث عباس حمزه دغه شان نومونه محمد دا یو جدا شان نوم خلکو ته تاسو وک ابو عبد المطلب صاحب ناغه ورته ویل زری لپاره محمد نوم زکه دمه چې د دې صفت پر راتلون کې چې څومره وخت د دنیا د دې کې د نبی علی صلوات و سلام صفت کیږي دغه رنګ پزمک او پاسمانونو کې د صفت کیږي نو نبی علی صلوات و سلام له نوم څخه خو دیشه محمد بعضی تاریخي حقایق تاسو به دا اوریدلی چې یاره د نبی علی صلوات و سلام نړومبه په محمد نوم باندې مسما بل څوک نو یعنی د بل چا نوم محمد نو خو تاریخي روایت او بعضی مستند روایت دا سی وای حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله غره جمع کړی دي هغه تقریبا 15 محمدان چې دین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې چې دین هغه را جمع کړی دي محمد ابن عدی ابن ربيعه دا بیا یو سړی دی او بیا وروسته مسلمان شوی هم دی د دم نوم محمدو د دنه چاته پوسو چې ستاسو نوم محمد څنګه کې خو دیش د ویل زموږ د خاندان خلک زما پلار و روانو د شام طرف ته او الته یو عیسایو اغلته چې ورسید نو هغه عیسایو زموږ د خاندان د خلکو ته ویل چې تاسو په دې خاندان کې به یو سړی پیدا کیږي محمد بینوم یو دا بد الله تعالی نبی وې د دې د وجه نډیرو خلکو بیا خپل بچو له محمد نوم کې خو چې هغه نبی چې دین هغه زموږ دغه نو دغه رنګ د محمد نوم د تصور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې شروع شو خدا خبره خطا ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې د چانو محمد نو چې کله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی پیغمبر کو بیا نبی علیہ السلام منع وکړه چې زما په ژوند کې بچاله محمد نوم نګد بیا د نبی علیہ السلام په ژوند کې چاته محمد نوم نه دی خو ده شوی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه بعد بیا محمد نوم یې خودل شوی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیا یو زو محمد ابن حنفیه چې دا غي مور چې دنو د حنفی قبیله نه او د مسیلمه کذاب سره چې کوم مشهور جنگ شو هغه کې قیدی راغلی و وینځه هغه د زوی چې کوم شو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه هغه ته بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ محمد نوم یې خجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش په وخت کې امینه بیبي فرمایي چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش کېدو نو چې څنګه دا پیدا شوی هر طرف ته د نور چې دینو رڼا چې دینو د خورا شو او التکی یو بل زنانه ناستوا شفا بنت عوف ابن عبد الحارث هغه وایي چې مام د منظر چې دینو د خپل سترګو باندې لیدل چې کله نبی علیہ السلام پیدا شو و یو نور غونتی خور شه دغه رنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دایې چې کوم وا هغه د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه داغه مور وا حقیقه حضرت عبد المطلب صاحب د ومه ورځ نه بعد په ومه ورځ باندې وکړه دغه رنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ژوندۍ ابتدا چې دنو د سنه شو د غربت نشو او داغه دلیل سره په قران کې الله تعالی فرمای ووجدک عائلا فاغنا ته مونږ بیا مونږ غریب نو بیا مونږ سکړي تعالی مونږ مال درکړو مالم فراوانی هم در باندې وکړه حضرت عبد الله صاحب چې کله وفات کېده تاریخي روایت دا سیدی چې داغه نه په طریقه کې 15 خان او دغه رنګ یو کندک د چیلو بيزوج او یو وینځتی پاتې شو او بعضی روایتو کې دا راځي چې صرف یو اختی پاتې شو یو وینځتی پاتې شو هغه وینځ چې واغه مشهوره ده داغه نوم چې برکو او مشهوره په ام ایمن باندې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ډیر زیات لوبولې په ماشومتوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتل چې دینو دا ام ایمن ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل و زما د خپل مور نه بعد زما مور څوک ده دا ام ایمن ده نو دا هغه دا چې بیا کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا رسته دا آزاد کړی شو او بیا حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه هغه سره د دې واده وشو اسامه ابن زید چې کوم د اسلام مشهور جرنیل دی هغه د دغه ام ایمن زوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا رضاعت د چاچا په اسکلی دي نو اول چې دنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو لهب یو وینځه او صوبیه نومو داغه سره داغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه په اسکلی دي او داغه چې کومرورو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی د صوبیینا هغه مسروح نه نور خو چې څوک د چا په یوس کې داغه ټول بچی د چا څه شي دا ورونه خیان دي شي خو چې کم چا سره نبی علیہ السلام په اسکلی نو هغه مسروح نه د قرنګي دغه صوبیه چې ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه کم چې د ام سلمہ
ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها اولنې خاوندو هغه هم د صوبیه پیس کلیو دغه رنګ حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه او عبد الله ابن جهش چې دا د نبی له صلوات و سلام او خو د زینب بنت جهش داغي ورورو اډي ټول چې دانو دا د صوبیه د پیس کلیو دا ټول د نبی له صلوات و سلام رضاعی رونو دا صوبیه چې کله وا نبی له صلوات و سلام چې کله هجرت وکړ او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره واده وشو خدیجه رضی الله تعالی عنها کوشش وکړه چې د ابو لهب نه دا صوبیه واخلي دا خو وینځه وکړه چې داتي واخلي خو هغه چې دنو خرڅ نکړه به په خپل آزاد کړه خو نبی له صلوات و سلام چې کله هجرت وکړو نو دا په مکه کې و نبی له صلوات و سلام بدیله خوراک خرچه د صوبیه له او د قرنګ کپړې دا به ورله د مکې نه را لګل بیا تقریبا په ومه هجری کې د صوبیه وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه کوي هغه مسروح چې کم زما رور دی هغه شته کنيشته ویر هغه وفات شوی نو بیا د دې پوره خاندان چې دا ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا نور شاله بیا داسې څه ندی را لګي دغه رنګ دویم چې کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعت او د چاپیس کلی دی هغه حلیمه سعدیه ده د دې تعلق چې دینو دا بنی سعد بن بکر سره او د خاون نوم د دې حارث ابن عبد الله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم رضاعی رورو چې چا سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری او پتی کی دا غینم عبد الله حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وړو د قصه بخپله کوي وکله چې مونږه مکی ته راتلو نو زمون په علاقه کې قحط شوه زمونږ چې کم خره و مونږ سره مونږ چې پاغي باندې راتلو وی هغه ډیره زیاته کمزوري شوی او زمونږ چې کومه قافله روانه و هغه نه به زمونږ د اخره هر وخت روسته پاتې کېده او خو چې زمونږ کومه واغې به مې پېنه کول د غرنګ زما سينو کې پېنه چې خپل بچي چې دی عبد الله کوم چې د نبی عليه السلام ورورو وی هغه هم پوره نه مړېده وی هغه بټول اور شپه جړل دولګي د وجنه وی مونږ هم داغه د وجنه خوب نه کوم وی مونږ چې کله مکه ترالو نبی عليه السلام یتیمو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چاغاړه نه خوده ځکه دا سړونو خلک براتله د مکی ماشومان به بوتله د دې پرورش پېم کاو او د دې لپاره به د ماشومان لګل کېده چې دوی خاره بیز دکی د غرنګي په صفه ماحول کې د دې تربیت وشي او د هغه خلکو به یو نظر دا هم چې د خلکو لمونګه پي ورکو نو دوی بیا مونږ سره چې کچرته جنگ و غیره یا داسې سراشي نو دوی بیا مونږ سره حقې زمون خیال بساتي غریب خلک نو هغه به د قشان چل کوي مونږ رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیم دی سو کې ځان سره نه بوزي ذکر سو کوی چې یاره دا خو یتیم دی او پلارشته دی نه مور بهم بیا وفات شي او نکبه یا بیا مون سره خکې یا بنه کوي نور خدا سي دومره خلق خنۍ چې بیا د ببل چا باندې غیرت وکړي حلیمه سعدی فرمایشي خلق ټول ماشومان دغه کړو زمون په حصہ کې یو ماشوم امرانله یمون د سی واپسی کوله ما د خپل خاون حارث ته ویله چې هغه کم ماشوم چې یتیم دی هغه به والو کنه ځان سره خالی خو نه شولې هغه ورته زه چې ټیک د چې توای نو وایله ومونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غي کې واغست روان شو په لار باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره برکاتو چې زمونږ غخره چې هغه ډیره زیاته کمزوري شو او تل نه شو هغه بیا د قافلې خلکو رسول نه شو وی خزو به ماته ویل چې دا غخره د چې تاسو په موږ سره راغلی ما چې او دا غخره وی بیا یو ځای ته لاړو موږ پړاو واچو شپه شو وی خاون لاړ حارث هغه او خوله شله وی هغه او دومره ډیر پي وکړه چې مونږه موسکله او خپي ماړ شو او زما په سينو کې پي پیدا شو حضرت عبد الله او د قرنګ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوه په غیبانی مړیدل د دوه کاله تقریبا د رضاعت مدعي حضرت حلیمه سعدی چې کله دا پوره کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نورو ماشومان په نسبت باندې لږ زیات غټ ښکارېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نور ماشومان په 2 کالو ښکارېدل نبی علیہ السلام د 3 کالو ښکارېدل هغه اراده وکړه چې یاره دا اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس بوزي چې کله مونږ واپس راوسته حضرت امینه بیبي ته مو ویل چې یاره دا ماشوم مونږ ل بیا راکه چې مونږ یو ځل ځان سره بیا بوزو او د دې به مونږ ته خطر تربیت وکړو دلته به تاسو نه د دې تربیت لګ ګډوډ شي وي خیال هم دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکات ډیر زیات دي د برکاتو نه ځان نه محروم کړو دغه رنګ هغه چې کله واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوتلو 2-3 میاشتې شوې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره واقع وشو هغه ته شق صدر ویل کی نبی علیہ السلام او د غیر عبد الله دی لاړه د بيزو سره الته کیو چيلې و غیره سره ولي هغه ټیم کې एकदम یو 2 کسان فرشتي اصل کې وي خو هغه انسانانو په شکل باندې وي سپینه کپڑے اچول
هغه رااله د نبی له صلوات و سلام سینې اوښلول او د دین یې وستل. هغه د نبی له سلام ورور راغی په منډه منډه مور او پلار ته ویل چې زما قریشي ورور چې کم دی هغه یو دوه کسان رااله او هغه حلال کړ هغه خېټه وښلول وزو خاونم په منډه منډه لاړو نبی له صلوات و سلام رنگ زیړ شو موږ ته تاسو کو چې څه چل وشو نبی له صلوات و سلام او فرمایل چې دغه شان دوه کسان راغلي او زما سینې وښلول او د دین یې سويسته واپس په لاس راخ کړه دا ټیک شو خو څلګ نه خپیوا او نبی له صلوات و سلام رنگ هم زیړ هغه بیا دې څه چلو کو چې واپس حضرت امینی بیبي ته بوتلو او ورته ویله هغه ورته ویله یاره چې تاسو خو ویله چې دا زوی مونږ تاسو ساتو تا دا واپس ولې راوسته هغه یاره بس زمونږ چې کم د رضاعت کوم ذمہ داری واغه پوره شو هغه شک کې شو امینه بیبي چې نسی چل شوی هغه ورته نه ماته صفاقه سو کوي هغه دغه شان دوه کسان راغلی وو د شق صدر دا کوم واقع چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ورېدل شي ودای ورته ویل بیا هغه ورته ویل شیطان او د بد خلک چې دین ودا زما بچی ته نقصان نشي راسوله حکم خوبونه چې امینه بیبي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش نمخ کې لیدل هغه ټول واقعیت بیا هغه ته ویل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر ښه عربي زده کړی و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا په خپل فرمایل انا اعربکم زستاسو کې ټول نزيات په عربي خپويګم انا قرشي ز قريشيم او واسترسعت في بني سعد ابن بکر او ما چې کوم زما پرورش شوی دی او ما کوم پیس کلی دي زما غ پرورش په بني سعد ابن بکر کې شوی دی نو هغه د وجنه ما ته چې دین عربي د ټولو نزياته خراجي دغه رنګي چې کله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی شو نو هغه بیا د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ډیر خیال ساتو یو ځل غراله داغي په کلی کې چرته قحط راغله او شکایت وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې یاره زمون په ځای کې قحط راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله سلويخ چلی ورکړي او دغه رنګي د سامان نه ډک یو اوخ چې دنه دای ورله ورکړ دغه رنګي حاله چې دنه هغه د حلیمه سعدیه خوروا یو ځل هغه راغلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه له 200 درهم او دغه رنګي کپڑے او دغه رنګي کجاوه او خو ورله بیا ورکړ یو ځل داسې چلو شو چې غزوه حوازن پدې کې دا شیما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضای خور وا او دا نبی علیہ السلام دیم ډیر زیات ساتل او نبی علیہ السلام سره ډیر لوبي کړي په ماشومتوب ودا پکې قید رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته درهم اپیل وکړ چې یاره د الله رسول او نبی علیہ السلام په جند چې دا خو زماغه خور د چې زی ډیر په ماشومتوب کې قلار کړم وتزاغه یم چې تمه قلار کړي په مونږ رحم وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د بنو عبد المطلب یعنی زما د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت عباس او زمونږ د خاندان چې کوم حق ده هغه مونږ تاسو ته معاف انصار چې ولیدل ویره مونږ هم د الله او د الله د رسول لپاره چې دینو د حق چې دی ته معاف کړی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دغه 100 قیدیان آزاد کړه تقریبا 6000 قیدیان بغیر د فدیه آزاد کړه او 50 کروڑ درهم چې دا کمی پیسې دي داغونه کمال حاصل کړي شو غنیمت په تور باندې هغه ټول ورته واپس کړو بیا بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه بعد ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهم د حلیمه سعدیه د خاندان شیدنو دا غیر بخیال ساتو او دا حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د هنین په موقع باندې بیا مسلمانه شو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تاریخ جنن موږ کم څه ویله په دې کې موږ هغه واقعیت ذکر کړل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم د قرنګي پیدایش او د قرنګي موږ دا خبر هم ذکر کړل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش باندې بیا خوشحالي کول څنګه دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پيو بندوبس او پرورش چې د په ابتدا کې دا څومره شو نو تقریبا د شپږ کالو پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت ویل شو دا نور به ان شاء الله تعالی پاینده جمعه کې وایو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین